بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولما جاءهم أو هرقل بشراغ دويتا كتاب يعني قرآن مجيد من عند الله ده الله ده طرفه اصل کې دی کې د يهودو چې کوم پلاران دي نکونه دي مخکنی يهود دی کې هم د هي حال بیانې دي ته چې دا يهود چې مدینه منورې ته راغلي نو دا د نبی عليه الصلاة والسلام د پار راغلي یعنی دبا بادشاہ غا کیسه چې کوم دی تیر شوی دا چې يهود سلور سو عالمان د يهودونه دبا بادشاہ نه سلور سو عالمان دا په مدینه منوره کې چې کوم دی پاتې شو او د دې د پاره پاتې شو چې په آخره زمانه کې پیغمبر راځي دا غنوم به احمد او محمد صلی الله علیه وسلم وی او هغه اخیری پیغمبر وی او هغه باندې موږ ایمان ورو نو دی اصل کې په دغه میشن باندې د مدینه منوره کې پاتې شو چې نبی رسول الله باندې موږ ایمان ورو نو دغه هغه حالت بیانې چې اصل کې تاسو خراغلی هم په هغه د نبی رسول الله د ایمان سره وای چې په دغه باندې موږ ایمان ورو او دوی مده چې دی به کوم دی کله د کافرانو سره جنگ وکړو او جنگ به وبېلو نو دی ورته وی د شکار دی چې مونږه په اخره زمانه کې په اخر زمانه پیغمبر راځي او مونږ به دغه سره ملګری کیږو او تاسو به کوم دی وډو کافرانو ته دا خبر رښتو بیا روانه ده ان شاء الله نو دې کې دې طرف ته اشاره ده ولما جاءهم او هر کله چې راغی دوی ته کتاب قرآن مجید کتاب نه مراد قرآن دی من عند الله د الله د طرفنا مصدق تصدیق کون کې لما د هغه کتاب معهم چې د يهود سره یعنی تورات ان دا قرآن په اصل کې د تورات تصدیق کون کې دی زګه چې په تورات کې دی کوم نخي او نشانه د نبی عليه الصلاه والسلام لوستي وي د صفات لوستي او د قرآن دا خبرې چې کوم دي د مخکې نه په تورات کې چې کوم دي موجوده وي چې اخره زمانه کې پیغمبر راځي د شکل صورت په دسي وي او غسر په دسي قسمه معجزي وي په قرآن نازلېږي نو دا په تورات کې راغلي وي او چې کله نبی عليه الصلاه والسلام باندې قرآن نزول شروع شو او د نبی عليه الصلاه والسلام معجزات د يهوديانو ولیدل نو دا قرآن دا تصدیق کوونکی شو د تورات چې تورات کې سون دا حق دي د خپل سترګو باندې ولیدل نو دا قرآن په اصل کې دا د تورات تصدیق کوونکی دی نو چې کوم سړی تورات مني کوم يهودي نو دی به قرآن خامخا مني او کو دی قرآن نه مني دی په اصل کې تورات نه مني دی په اصل کې ځکه دی تورات کې د نبی عليه السلام څومره صفات چې راغلي په نبی عليه السلام کې موجود تورات کې د قرآن مجید چې خبرې راغلي وي هغه قرآن کې موجود وي نو کو یو سړی وی چې تورات منم او قرآن نه منم دا په اصل کې د سړي چې دین تورات مني نه قرآن مني چې یو سړی تورات مني دی به خامخا چې کوم دی قرآن مني ځکه دا قرآن د تورات تصدیق کوونکی چې دغه د تورات کې څه موجود نو دا حق دی او دا سچ دی ولما جاءهم هر کله چې راغی دوی ته کتاب یعنی قرآن مجید من عند الله د الله د طرفنا مصدق تصدیق کوونکی لما د هاي کتاب معهم چې د يهوديانو سره یعنی تورات وکانو د يهوديان وو من قبل وړاندې د نبی عليه الصلاه والسلام دراتلونه يستفتحون جدوی وفتح مختلا على الذين كفروا بكافرانو باندې نو د يهوديان چې ودي هو تاسو چې کله بدی د کافرانو سره جنگ او دی به جنگ وبایلو نو دی به اخره کې د شکا د اخره زمانه پیغمبر برازي چې دا غنوم محمد او احمد صلی الله علیه وسلم وی مونږ به دا غسر ملګری کیږو دا ملګرتیا بکو او کافرانو ته تاسو سره مقابله کو تاسو مونږ ختمو تاسو بقتلو لکه څنګه چې نن سم مونږ هم په دغه امید باندې ناسیو چې اخره زمانه کې به حضرت عیسی علیه السلام راځي او مونږ ټول مسلمانان د سره الله ملګری کې مونږ سره ملګری کیږو او د يهوديان چې دي کوم چې اسرائیل دی به کوم د ختمو کافران به ټول ختمو نو دک کرانګي با په هغه زمانه کې چې دی وکړه مغلوب شو
نو دی به دغه کافرانو ته وي تاسو خو په موږ باندې اوس زورور شوئ، خو موږ د آخر زمانې د پیغمبر انتظار کوو چې کله هغه الله پاک راولېږي نو موږ ټول یهودیان به د نبي علیه السلام سره ملګري شو او ستاسو ټول کفر به چې کوم دی ختم کړو، ستاسو ټول اهل کفر ته به چې کوم دی شکست درکړو. نو دلته چې الله پاک فرمایي چې وکانو من قبل او د یهودیان مخکې د دین یستفتحون چې دی به فتح غوښتله یا دی به یستفتحون معنا بیا داسې شي چې یستفتحون دوی به خبرې کولې علی الذین کفروا هغه کسانو ته چې کافرانو ای ته دا خبرې کولې چې آخر زمانه کې پیغمبر راځي موږ به سره ملګري کیږو یا دا معنا او کوم معنا د دې فتح شي نو د دې خبرې کول بیان کول معنا راځي د یستفتحون او فتح او کامیابی دي مراد کې دي شي دواړه معنی ټیک دي. نو من قبل وکانو من قبل یستفتحون او د يهوديان من قبل مخکې د نبی عليه السلام دراتلونه یستفتحون چې دی به کامیابی غوښتله دی به فتح غوښتله علی الذين كفروا په کافرانو باندې. نو دا معنی شي نو د يهوديانو به د نبی عليه السلام په وسیله سره دعا کوله چې یا الله پاکه مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله دغه په توفیل دغه په حرمت دغه په برکت سره مونږ له کافرانو باندې فتح راکړي. د کافرانو سره چې دی جګړه کوله دا غینه مخکې به دی دعا کوله او دعا بعضی مفسرون دارا نقل کړل چې اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان، اے الله مونږ زمون مدد وکړو علیهم په کافرانو باندې بالنبي المبعوث في آخر الزمان په هغه نبی چې هغه مبعوث کیږي با چې د آخر زمانه پیغمبر دی داغه په حرمت او داغه په توفیل درنه مونږ سوال کو چې مونږ له کافرانو باندې فتح راکړي. نو وسیله به نبی علیه السلام نیوله. نو دلته کې سوال پیدا کیږي چې وسیله حرامه ده، یو شی وسیله کول دا حرام دي خو مطلق حرام نه ده. هغه وسیله حرامه ده چې باغی کې شرک لکه مثال به تور یو سړی وي چې الله پاک مال د نبی علیه السلام په برکت باندې زوی راکړي، یو سړی وي چې الله پاک مال د شاه ولی الله رحمت الله علیه په برکت باندې زما دا کار سم کی، نو دې کې څه قباحت نشته دی. یا خلک وي یا الله پاک د پیر بابا په برکت سره زما دا کار وکړي، پیر بابا ټیک ته نیک سړی تیر شوی، نو دا قسمه وسیله جایز ده. خو د عقیده دا وی چې پیر بابا حاضر ناظر دی یا زه د پیر بابا نه غواړم یا پیر بابا شو یا چې کوم دی نبی علیه السلام شو په ټول هغه ته مختار کل حاصل دی، یعنی هر شي اختیار هغه سره دی، دا بیا کفر دی دا بیا شرک دی. دا عقیده ساتل یا زمون عام رواج دا چې خلک پیر بابا را دي میا بابا له خلک تل ډګي به ورته نه لولو چا به زنګوغانې ځوړندولې چې مال الله زوی راکړي، دا شرک دی ځکه دا د بابا نه غوښتل دي. نو که ته خبره د الله نه غواړې خو یو کس نیک تیر شوی دی داغه په برکت باندې سوال کوي نو دا سوال جایز دی، دا وسیله جایز ده. ځکه دې آیات کې د يهوديانو هم نبی علیه السلام الله پاک ته وسیله کو چې الله پاک مونږ له د آخر زمانه د پیغمبر په برکت سره داغه په توفیل سره مونږ له د کافرانو باندې چې کوم دی کامیابی راکړي فتح را الله کی. نو دا خبره دې د بار ذکر کوي چې الله دې د مخکې دا خبره منل چې د آخر زمانه پیغمبر حق ته سچ ته دا د صفات دي او بلکې فرمایي يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. دی يهوديانو د پیغمبر علی السلام د څه پیجندو لکه څنګه چې سړی خپل زوی پیژني، څنګه سړی خپل زوی خپل بچیان چې کوم نه خطا کیږي نو دک شان دي د يهوديانو نه نبی علیه السلام نه خطا کیږي هغه ټول نه خطا په نبی علیه السلام کې لیدل. عبد الله بن سلام رضی الله عنه فرمایي د يهوديانو لوی عالم ورستي بیا ایمان راوړ. نو دی فرمایي وی خپل زوی به سړی نه خطا شي، دی خپل يهودي وی خپل زوی به د سړی نه خطا شي، خو د نبی علیه السلام په خطای کې هیڅ څوک چې کوم نه خطا کی. د نبی اسلام په باره کې یو يهودي نه خطا کی، هغه موږ ته د څه عیاد د څه ښکارا د لکنوار چې خلکو د ښکاری وی د څه نبی علیه السلام پیژندل. نو د دې د پرشدي ته هر څه پته او د غیب وجود د عناد او د ضد وجوبیا ایمان نه راوړ. نو ولما جاءهم او هر کله چې راغی دوی ته کتاب یو کتاب یعنی قرآن مجید من عند الله د الله د طرف نه مصدق چې تا قرآن تصدیق کوونکی ولما د هاي کتاب معهم چې د دوی سره یعنی تورات وکانو او د يهوديان من قبل وړاندې د نبی عليه السلام نه یستفتحون چې دی په فتح وختل علی الذين كفروا په کافرانو باندې په کافرانو باندې د کسي فتح وختل چې الله د نبی عليه السلام په وسیله درنه موږ سوال کو چې موږ له د کافرانو باندې فتح راکړي. دا سوال به او که د یستفتحون معنی بیانول شي نو یستفتحون دوی به بیانول دی به بیان کو علی الذین ها کسانو دا کفرو چې کفر کړل. دا خبره به بیانول چې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره په اخره کې ملګری کیږو او تاسو بنیاد به وکاږو. فلما جاءهم پس هر کله چې راغی دوی ته
فلما جاءهم پس هرکل چراغ دوی ته ما هغه پیغمبر یعنی محمد صلی الله علیه وسلم دی مراد ده. فلما جاءهم پس هرکل چراغ دوی ته ما هغه پیغمبر عرفو دوی او پیجندو راغه وتومو او دوی هغه نه نشانه او معجزات د نبی علیه السلام هغه ولي د ذکر د ارز په تورات کې ذکر دوی او پیجن چې دا الله پیغمبر دی. ما هغه پیغمبر عرفو چې دوی او پیجندو کفرو به دوی انکار وکړو داغنه عنادن او حسدن د عناد او د حسد د وجه د عناد او د حسد دی او پیجندوم چې دا الله پیغمبر دی هغه معجزات دی ولیدل د قران هغه نزول ولیدو دوی او پیجن چې دا الله پیغمبر دی خو د حسد او د عناد د وجه دی ایمان راوړو په نبی علیه السلام باندې کفر وکړو داغه نه انکار وکړو د څه د وجه نه د عناد د وجه دی په مونږ کې ولې نه رات د عناد او د حسد د وجه دی ایمان رانو نور نبی علیه السلام پیجندل ما هغه پیغمبر عرفو چې دوی او پیجندو کفرو دوی انکار وکړو به د هغه پیغمبرنا فلعنت الله پس لعنت د الله تعالی علی الکافرین په کافرانو باندې دائما همیشه د په کافرانو باندې الله پاک لعنت د الله د رحمت نه لری کېدو نوم لعنت دی څوک د الله د رحم نه لری شي ته لعنتی وي دي نو دي همیشه ته پاره چې د الله په لعنت کې دي او د الله رب العزت رحمت نه دی لري دي بئسما ډیر بد دی هغه عزیز اشتروا به چې دوی واغستو د کوم په بدله کې چې دوی خرڅ کړه اشتروا دا په معنا د خرڅولو مرضی د لفظ مشترک دی او په معنا د غستو مرضی اشتروا چې دی خرڅ کو اشتروا به چې دی خرڅ کو د کوم په بدله کې انفسهم خپل ځانونه خبر به سرستره ايکفر دا چې دوی کفر وکړو یعنی دوی خپل ځانونه د کفر په بدله کې خرڅ څه مطلب چې د دې د بدنونو کوم راحت او آرامو یا د دې چې کوم ایسو په آخرت کې نو هغه خرڅ کړ د کفر په بدله کې دوی د خپل د جنت هغه ایسا د دې د آخرت کې چې کوم ایسا دي ته ملاوي نو هغه دوی خرڅ کړ د کفر بدله کې بئسما بد هغه چیز اشتروا به کوم چې دوی خرڅ کو انفسهم د کوم اشتروا چې دوی خرڅ کړ به د کوم په بدله کې انفسهم خپل ځانونه خپل جانونه خپل بدنونه ان یکفروا دا چې دوی کفر وکړو یعنی د کفر دی خپل د آخرت هغه حصہ د کفر په بدله کې خرڅ کړه چې د دې بدنونو ته کم آرام او راحت په آخرت کې ملاویدون هغه د کفر په بدله کې خرڅ کو ان یکفروا چې دوی کفر کوي بما د هغه کتاب ان یکفروا کفر کوي یا انکار کوي دواړه په یو معنی استعمالي ان یکفروا چې دوی انکار کوي بما د هغه کتاب انزل الله چې نازل کړو الله تعالی بغيا سبب د حسد یعنی دا قران الله پاک نازل کړو چې کله په نبی رسول الله د قران نزول شروع شو او هغه ته پیغمبري ورکړل شو نو دی ور سره حسد وکړو د دې د وجه ځکه دی دا پیغمبر په مونږ کې ورنه راتل نو پس الله پاک فرمایي ايکفروا د دوی کفر کې بما د هاي قران انزل الله چې نازل کړو الله تعالی بغيا سبب د حسد کولو اي ينزل الله نازلي الله تعالی من فضله خپل فضل نه مراد دلته وحی ده یا قران دی ينزل الله نازل الله تعالی من فضله خپل فضل على من يشاء على من په هغه چا باندې یشا چې وغواړي من عباده د خپل بندګانو نه دا خدای الله پاک خو خدای چې د خپل بندګانو نه کم یو مختص کی د پیغمبرای د لپاره د الله نه څوک تپوس کولی شي دا د انسان په خپل اختیار کې نه د هر شړی چې پیغمبر جوړ کړل شي خدا خو د انسان په اختیار کې نه ده بلکې الله چاته وګوري هغه پیغمبري ورګي من فضله د خپل فضلنا علی من یشاء هغه چاته چې وګوري من عباده د خپل بندگانو نه فباءوا پس دوی اختشو بغضب په غضب باندې علی غضب د پاسه بل غضب یو غضب داو چې د مخکنو پیغمبرانو نافرمانی کړو هغه چې ځانو نزلونه چې کوم نه پړسولي موسی علیه السلام سره څومره بیا دغه نه ورستو چې پیغمبرانو کم قتل کړیو د چا نافرمانی کړي واسو کې منلی نو وسو کې قتل کړیو نو بغضبن په غضب نه یو غضب خدای چې د مخکنو انبیو دینه فرمانی کړو علی غضبن او د نبی علیه السلام نه انکار کوي یو هغه غضب او یو د ورستو نبی علیه السلام نه انکار غضب وللکافرین او د کافرانو د باره عذاب مهین عذاب دې سپکون کې مطلب عذاب دې د ذلت عذاب دوی ته ورکول کی ولما جاءهم هر کله چې راغی دوی ته کتاب نه قران من عند الله د الله د طرف نه مصدق تصدیق کوونکی لما د هغه کتاب معهم چې دوی سره یې تورات وکانو ودا يهوديان من قبل وړاندې د نبی عليه السلام نه یستفتحون چې دوی به کامیابی غوښتل علی الذين
کفروا په کافرانو باندې یستفتحون چې دوی فتح وغوښتله علی الذین کفروا په کافرانو باندې فلما جاءهم پس هرکله چې راغی دوی ته ما هغه پیغمبر عرفو چې دوی وپېژندو کفروا به دوی انکار وکړو د هغه نه فلعنة الله کفروا به دي انکار کو د هغه عنادن عناد او د حسد د وجنه فلعنت الله پس لعنت د الله تعالی علی الکافرین په کافرانو باندې بئسما ډیر بد د هغه اشترو چې دوی واغستو چې دوی خرڅ کو به د کوم په بدله کې انفسهم خپل ځانونه ايکفروا دا چې دوی کفر وکړو بما د هغه کتاب انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی بغیا سبب د حسد اينزل الله دا چې نازلوي الله تعالی من فضله خپل فضل علی من په هغه چا باندې یشا چې وغواړي من عباده د خپل بندگانو نه فباءوا پس دوی اختشول بغضب په غضب باندې علی غضب د پاسه بل غضب وللکافرین او د کافرانو لپاره عذاب دی مهین د ذلت الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الہ العالمین ته زمون راضي شي الله زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي څومره غلطي کوتاهي زمون راغلي الله مونږ ته معاف کړي الله مونږ ټول د قرآن پوهه د قرآن فهم راکړي الله مونږ ټول الہ العالمین مونږ ټول د قرآن د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین څومره ملګري راضي دي ټول د قرآن فوه او فهم ورکړي الہ العالمین دي کې څومره بیماران دي ټول د شفای کامله عاجله مستمره ورکړي الله مونږ ټول د قرضداري د قرضونو نه خلاص کړي الله ټول پریشان حال او پریشانه ختم کړي الله د چا رزق لن تنگ دی رزق ورله پراخه کی الہ العالمین څومره نه حق بندیوان دي د بند نه ذات کی الہ العالمین زموږ د ټولو نه راضي شي الله چې کله ران راضي شي بیا رانه خفه مشي الہ العالمین چې تمو لکله مر ول الہ العالمین چې زموږ نه راضي الہ العالمین زموږ د ټولو په حال باندې او رحمېږي الہ العالمین زموږ د ټولو سره د رحم او د کرم او د احسان معامله او فرمای الہ العالمین مجاهدین چې د اسرائیل خلاف الہ العالمین جنگی هی د فتح او کامیابی ورکی الہ العالمین فتح او کامیابی وته ورکی الله زمون د ټولو ناراضی شي خاتمه بالخير او بالایمان کی وقت زن قدم د زړه په صدق سره الہ العالمین په جبه زمون دا کلمه چالو لا اله الا الله محمد رسول